ګرانو کتونکو علم خان شیرپو یم. تاسو زما په دې سایټ کې چې دا کوم اف آی آر وینئ دا تورامان چې د ګل پروز ماښام چا ورته ټلیفون کړی دی بهر راغلی دی او ویشتلی شوی دی. تر دې وخته پورې د ده قاتلان نه دي معلوم شوي. دا د خانمۍ تاڼې په حدودو کې دا کیس دی او اکبرجان کلی هلته کې دا پودګي شوې ده. د ده 3 بچي یتیمان کړل. سخت ظلم یې کړی دی. په دغه علاقه کې خوب و خیرات سره سره په دې باندې ډېر زیات خفګان څرګند کړی دی. خلک مختلف رنګونه ورکوي خو ځای خلکو ته یم چې اف آی آر د نامعلومه کسانو په ضد شوی دی. لا تر دې وخته پورې قاتلان د خانمۍ پولیسو نه دي معلوم کړي. نو داسې هېڅ قسمه خبره به هلې به راځي چې کله خبره مخې ته راشي. ډېر خلک به ما ته وایي چېرې دغه ځای ته ته ولې نه ورځې. نو دا زه چې کومه دوا کومه نو دا دغه خاندان سره زه بلکل ورغلم دوا مې وکړله او دا د کور نه په لږه فاصله کې چې کوم دی نو په مین روډ باندې هدیرې سره یې ویشتلی دی. بیا کور ته ټلیفون کړی دی په زخمی حالت کې کور ته ټلیفون کړی دی او دوی چې ور رسېدلي بیا هسپتال ته رسولی دی. په لارې ورته ویل چې داسې څو کسان راغلل او ویویشته و ایشته یې په دې خپو دی او خو لکه ډېر وخت دی دغه دی نو دله ډېر زیات وینه تلې ده او بیا په لار کې چې کوم دی نو د ساه ورکړې ده. دغه 3 بچي چې کوم دی نو یتیمان شو. زموږ د پولیس نه غوښتنه ده خانمۍ پولیس نه چې اصل ملزمان د زر تر زره ونیولی شي او دغې خلکو ته دی انصاف ملو شي. ډېر شریف خلک دي دینداره خلک دي مدرسه چلی او خدای پاک ورته یو ډېر لوی غم لویه صدمه چې کومه د هغه ورکړله الله دې هغوی له صبر ورکړي. نو ډېر ظلم شوی دی. تر دې وخته پورې قاتلان چې کوم دی نه دي معلوم شوي. افسوسناکه واقعه ده. الله دې دغه بچو له دغه خاندان له صبر ورکړي او الله دې هغه له جنتونه ورکړي. مننه.